الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دمو عزت من خوزیونے دا میاشت ربیع الاول دو و دې غالب دادو چې دې میاشتې په 12 تاریخ باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وروړی و، د پیدویه شوی و، او په دې میاشتې علماء کرام جمعې په ورځ هم دا بیانوي. چار پاټ چې کېمادو ځکه چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا شي او د ده په سنت موږ عمل وکړي او د ده کښلی دین زده کړي او نور خلکو ته ورسوي. نو دې وجې نه موږ هم دا خوښه کړله چې یو بیان موږ تاسو ته وکړي. زموږ خوږې وروڼې الله پاک په خپله په دې قرآن پاک کې دا آیتونه دي چې الله پاک پیغمبر علیه السلام ته فرمایي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل ته خپل امت ته وایي، الله پاک پیغمبر اسلام ته وایي قل ته وایي خپل امت ته ان کنتم تحبون الله، که چېرې یی تاسو چې د الله پاک سره محبت کول غواړئ، فتبعوني، بیا تاسو ته مو متابعت وکړئ، مو په نقش قدم لوټ شئ. یحببکم الله، الله به تاسو سره محبت وکړو، په الله باندې به ګرون شئ. ویغفر لکم ذنوبکم، والله پاک به تاسو ګناهونه معاف کو. والله غفور رحیم، الله پاک بخښش کوونکی مهربانه ده. الله پاک پیغمبر اسلام ته ویلي دي چې داس به ته وایه چې مو سره سیک محبت کول غواړي، مو سره سیک تعلق جوړول غواړي او سیک دا وایي چې زه په الله ګرون شوای، بیا ته داس به ته وایه چې مو متابعت وکړئ، مو په نقش قدم لوړ شئ، مو په سنت باندې عمل وکړئ. یحببکم الله، په الله باندې به ګرون شئ، الله به تو سره محبت وکړو. نو ګورئ الله پاک د خپل تعلق جوړول او الله پاک دا ورته ووایي چې سیک دا غواړي چې مو سره تعلق سیک جوړوي، مو سره سیک محبت کول غواړي او دا وایي چې په الله ګرون شوی، ته ورته ووایه چې مو په لیار لوټ شئ، مو په سنت عمل وکړئ، به الله به ګرون شئ. دا الله پاک دا خبره فیصله کړې ده. په الله مې موږ ګرونېدای نه شي چې سی پرې موږ د پیغمبر علیه السلام په کښلې طریقې په کښلې دین عمل کړی نه وي. نه دغه دپاره چې کېمادو که نه د مخاصمو صحابه کرام خو داسې خلک وي که نه چې هغو پیغمبر علیه السلام چې څه طریقه وه دوی پې باندې عمل و، څه پیغمبر اسلام ورته ویل که نه په باندې دوی عمل و که نه، ځکه الله پاک دوی کامیاب کړل او د دوی صفتونه الله پاک په قرآن پاک شاه ذکر کړي دي. وجه دا ده چې د پیغمبر علیه السلام خبرې نصیحت یې ومنلو، د په طریقې ژوند دین تیر کړلو، نه دغه رمیش دپاره که میش تو دغه سره د محمد صلی الله علیه وسلم هغې سره میش محبت وکړي، د ته طریقې سره میش محبت جوړ کړي، د په طریقې میش عمل وکړي، و د سنت میش ژوندیاوي او خلکو ته وښایي که نه په الله به ګرون شي. چې په الله ګرون شي بیا مازې دي، بله خبره بیا نشته، بیا هر شی د الله طرف نه دي، خواشی دي که غمونه دي که مصیبتونه وریره، بیا خو په دې نه بله قصه خو بله شته نه. دې وجې نه صحابه کرامې پیغمبر علیه السلام سره ډېره مینه وه او په یو مقام باندې پیغمبر علیه السلام صحابه کرامې ته واویل او دا ټول امت ته دا خبره کړې یاد و
چې زه سې پرې تو سې تا په خپل بچون نه په مول دولتین نه او په حتی کې په میر پلور نه په هر شي نه زه بلکې په خپل زون نه چې سې پرې در ګرون نه وم که نه ای پرې تو سې کامل مؤمن جوړېدای نه شي. په یوه مقام باندې خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی پیغمبر سم ته ویلي وي که نه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مولد دولتین نه په خپل اولادین نه په خپل هر شي نه ته موږ ته ډېر ګرون یې تو سره مې ډېر محبت ته خو پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل چې په خپل زون نه ډېر ګرون شه. بیا ولې عمر رضی الله عنه ورته وویل چې په خپل زون نه موږ ته ګرون یې که نه ای زون پروا به نه وه د بال بد پروا به نه وه د محمد صلی الله علیه وسلم طریقې ته یې کتل و د خبرې ته یې کتل که نه نو د دغې وجې نه د مو عزتمنې هغه دمره مینه محبت که نه چې د پیغمبر اسلام خو دا هغه ویژګې یا دا شیان دا خو ټول پوک وي که نه د دې وجې نه دا ویژګه مبارکه چاته هغه ته نه شوه ورکولی چې ډوک ته لیدلې وای او داسې د پیغمبر علیه السلام سره مینه. بلکې په جنگ احود شي داس وشول که نه خو اوس دا واقعات و که نه چې پیش 80 کسان صحابه کرام شهیدون شول که نه او حتی که چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ډېر زخمینه تکلیفونه ورسېدل که نه او 2 غوښینه مبارکې شهیدون شول او حتی که پیغمبر اسلام ډېر زخمی بلکې څه دی یسپنې کړۍ پسې شاخې وې یو صحابي چې کیمادو که نه په غوښې باندې کړۍ د یسپنې ارنسي که نه نه رکوزي د محمد صلی الله علیه وسلم نه د غوښې پرې موت شو ارویستله بله پوتې وه بل صحابي په شروع غلو که نه د خو غریب غوښ پرې موت شو بل په لګیا ده ته سوچ کا په غوښ باندې هغه ارسه کوي چې کیمادو نو بیا هغه وینې په مخ باندې روانې شوې غوښ خو چې وخېږي وینه په مخ روانه شي. بیا بل مالک بن سنان رضی الله تعالی عنه صحابي پسې روغللو که نه هر شی به سره پټکي مټکي به سره وي خو دا لا چې پیغمبر علیه السلام ویره زه په پټکي په ژبه باندې په ورشنډې باندې ورته ولګېدو وایي غونډه وسټله پورته یې کړله محمد صلی الله علیه وسلم دا حالات ویني خو دا خبره یې ورته وکړه دا خوشخبري یې ورته بیان کړله چې د محمد صلی الله علیه وسلم وینه مبارکه چې د چا وینه سره ګډه شي که نه هغه جهنم یې رسوای نه شي شاد. بلکې عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ایسیا د ځنه حکیمون دا شکر چې موږ به ته شکر لګوي داسې څه وینه ربوسي که نه او څه علاج ده پیغمبر سلم په خپله به دا کړل کله کله به دا وینه راواستله که نه په هغه شکر په هغه شي باندې که نه بیا هغه موږ خپل بچي راستلېدو ډېر فایدهمند شی ده خو ما شی لیدلی نه ده خو دا چې کومه دو که نه بیا پیغمبر سم وینه ورکړه چې دا چېرته منې تاله که چېرته یې غاکه که نه عبدالله بن زبیر رضی الله چې کله لوړو که نه یې سوچ کو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینه مبارکه زه څرنګه چېرته تاله کړم ډوک ته خور ته څرنګه تاله کړم سوچ یې کړی دا چې یاره داس وکړه چې دغه چې کومه دو که نه ویې شله کور ته یې کړله چې کله روغلو بیا پیغمبر صاحب پوښتنه مې نه وکړه چې چېرته دې هغه کړه تاله دې کړه څه دې په وکړل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خو مې زړه په شو نه امید شله کور ته مې کړله بیا پیغمبر اسلام خوشخبري ورکړله چې بیا د پیغمبر وینه چا د وینې سره چې ګاډه شي که نه نو هغه جهنم ته نشي تللی که نه نو از د مو عزتمنې داسې مینه د صحابه کرامې چې بس نه په صفای ورته وي په خپل ځانې نه ته ډېر راګرونې په مولې نه په زامنې نه په دولتې نه ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام به څه خبره ورته وکړله د زامنې پروا به نه وه د ښځې پروا به نه وه د مول دولتې پروا نه وه د محمد صلی الله علیه وسلم هغه خبره به یې منله هغه به یې په زوی کوله هغه ګورنش پات خو ورته لګېږي که نه چې کله مقابله روسي که نه بیا به دا د دوی ولو
اندر غوسه کې صحابه کرام خو اکثر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به هر وخت نوست وي کنه خدمتونه به کول کنه خو منه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیونه ایغه دمره محبت وکنه چې هغه یوه بیبي چې جنگ احد وشو کنه وجدا واقعاتو او یا کسان صحابه کرام پس شهیدون شول کنه ایسی یوه بیبي دو کنه هغه چې کله دوی ور واپس شول کنه ښځینه خو ټولې ډېرې غمجنې وې چې ځکه چې په هغه شی پیغمبر علیه الصلاة وسلام د شهادت اواز یا شیطان لګولی و په درویغه ویلي چې دا شهید شو ټولې مدینې منورې ښځینه په ژړو وتلي وې بیا وروسته پته ولګېده چې الحمدلله خو زخمي ډېر ده وینه ډېره وینه بهېدلې ده خو ژوندی ده بیا دی ښځینه به تر وتلي دي که نه صحابه چې ارتلل که نه په داسې یوه ښځینه پوښتنه کو یوه ټلي نه چې پیغمبر علیه السلام څرنګه ده بلکل ټیک ټاک تا لږ زخمي شوی خو دا خو تو چې کومه دو که نه خاوند دی شهید شوی ده چې خیر ده د شهید وي خو چې پیغمبر علیه السلام بل ډلې نه پوښتنه کړه ورته وایي چې ورور د شهید شوی ده بله ډله چې ورته وایي چې زیای د شهید شوی ده منه سالویر کاسون دې ښځینه لاندې خلک دا ټول شهیدونه شوي دي دوی چې د محمد صلی الله علیه وسلم پوښتنه کړه چې د هغې څه حال ده که نه ګوره په ټوله قابل نه دا ویر ګرونو بیا چې کله ورته ووایي چې عین روان ده نو د ډېره درته هغه چې زه به یې کله وینم که نه خو چې کله روغلو پیغمبر علیه السلام په یوه روایت سره درېمې چې دا جمعه ونیوله وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته مې ولیدې ژوندی مو ټول غمونه په مو باندې هغه سوکا شول که نه هغه د شهیدون وي دومره پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره هغه ښځینه پکې رېږې هغه دومره مینه وه هغه یوه ښځینه غریبه هسې په دغه پرې چې غا وه غیړي به ته جمع کړي وي غیړي که نه غیړي به ته جمع کړی که نه پیغمبر مسکا به ته ډک کړی و هغه لیر ته یې وویل ورته وایي چې بچی منډه هغه ته ویره پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته دا غیړي ویره که نه چې ویرېدل هغه بچی یې ولګېد هغه مسکا یې ویرړو حد بلال راته ورته مسکا نو تشه کړو پیغمبر سم ته غیړي غا کړل که نه چې دی به خپله خوري ولمانې ته بې ویر کوي خو ښځینه چې کله روغله کیر ته چې ویې کتو په هغه مغه باندې هغه ډکه هغه چې ډکه دو شیرې وکړې هغې بچی ته لیر ته چې تو ته خو مې ویلي وي چې غړي خو ویره که نه ورته ویلې چې دې خو مې وډلي پوښتنه وکړه حد بلا د ته مې ویر کړه غډکه مو ته تشه وکړله که نه چې دا خو ډاکه دو چې کله پیغمبر سم ته ذکر وکړو چې دا داس واقعاتو غړي وروړي وي چې غړي خو وروړي دي خو خبره داستو چې دا داسې الله برکت پسې اچولی ده چې دا هغه خپله خوره خلک ته ویر کوه که دا پیغمبر سلم هغې بیبي ته وویل چې دا چا پټ چې کېما دو پاسې بیا پیغمبر علیه السلام دعاوې برکات وکنه حتی کې چې دم راغاس هغه ډکه ډاکه ونه تښېدله چې پیغمبر سم دنیا نه سفر وکړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه شو هغه هم چې هغه سره ډاکه دو هغه نه تښېږي چې هغه د دنیا نه سفر وکړو بیا هغه ډکه ډاکه دو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا هغه خلیفه شو بیا هغه ډېر کلینه و بیا هغه ډکه دغه ډاکه دو که نه صحیح په بس هم دعا وي خو آخري شی حضرت عثمان رضی الله تعالی کله ظالمونه شهید کړلو که نه په هغه ورځ باندې هغه ډکه تشه شوه که نه ښځینه به ژړل ویل به یې که نه چې په خلک باندې یو غم ده په مو دوه غمونه دي که نه یو خو دغه چې هغه چې کومه دو که نه عثمان رضی الله تعالی عنه غوندې خلیفه دغونه چې کوم ده اوچت انسان هغه شهید کړلی شو که نه یو هغه غم در سره بل هغه غم چې هغه پیغمبر علیه صلات وسلام ته مې غاړه کوړه یا سمره کوله ډېر غټ کولینه شي دغه چې څو بېرته وږې که نه وایي چې دا نه تښېدله نن چې دا ظالمونه شهید کړلو که نه هغه مو غاړه هم چې کومه دو که نه هغه شوله نو داسې محمد صلی الله علیه وسلم ته چې بل غابې نه وایي یوه ښځینه وي چې ورته روغله چې نه څه خو مې شته نه یا رسول الله وسلم دا بچای مې دا لاسې کولې انس راځي دا مې دیر کړو تو خدمت پې کو که نه دا تو داسې لکه جای که نه
حقیقت ته چې لاس کوله پیغمبر سم خدمات وکړلو کنه او لاس کولې په عمر شي شل کوله تر کړی وي او پیغمبر سم دعا ورته کړی وي کنه د اولاد د دولت به خدای پاک دولتینا ډېر ورکړل ور دي نه خدای سپیشل اوی قسم را لنه زمون خدای پاک ور کړی وي کنه لوی دولت ور کړی وو ویلې پیغمبر سم خدمات کړی وو کنه نو داسې یو عجیب محبت د صحابه کرام ور سره کنه او باقی چې کیما دو دغه خو سکه چې یو څه زنا متعلق درېمی چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه سفر وکړلو وفات شو کنه دا دو غریبه په مدینه منوره شنو چې تلوړه شوی و چې کله روغ الله چې خبر اسوله په مخ عائشه رضی الله تعالی تا ورغله او ته ویل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دا زه خو ونه او ته مې قبر ته وروله بیا خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو د بی بی عائشه رضی الله عنها پاکټ کې لیشه قبر پاغه شي وجدا واقعا دو پاغه شي جوړو کنه بیا عائشه رضی الله عنها چار سات ور دیوالم بیا ویره وستا کنه چې ویره وستلا کنه نو بس ډېر ورته وژړل د ډېر غم د وجنه پاغه د شو وفات شو پرواز دام را مینا ته څه کنه بلکې دا خو سکه کنه د صحابه کرام مینا خو وا محبت خو وو کنه خو د غاج کې مدو زناوره مینا ور سره وا پیغمبر علیه السلام یوا غاوا عیشا قصوای نوم وکنه پیغمبر سم په منسوار لیکړه آغا دام را به پیغمبر سم عزت کړو چادو به وتا کې دل کنه ایغه پسندل ایغه عزت کړو کنه او دا سه عرشی د محمد صلی الله علیه وسلم قادر عزت کړای دا کنه او نن په میز باندې دامره ضروری خبره دو چې پیغمبر سم کیما خبره کړی دو چې سه پر عزت تا په مول دولت نه په زمن نه په مر پلور نه او حتی که چې په خپل زون نظر ګرون نه ون کنه ته کامل مومن جوړیدای نشي کنه نو دا په دامره سخته ضروری خبره دو چې میز به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مینا محبت په خپل زون نه به اجر جوتوي لکه صحابه کرام مینا خدا مطلب نو نه به زون پر واکړه نه به د اولاد پر واکړه کنه اس غاب نو خو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبره به منله شا نن چې کی مدو میز د پورا دا ډیر ضروری دي بلکې علما دا لیکلي دي لوی بزرګونه دا ویلي دي چې داس په زنه د ټیم شه داس ویایا چې رب العالمین خدایا تو سره مې ډیر محبت تا او بیا ویا چې د تو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر محبت تا او یا الله د تو کلام پاک قرآن پاک یا الله د ایغ سره می یا الله ډېر محبت تا او حتی کې چې یا الله تو د ټول چې کیما د دین اسلام تو احکام چې سمره د ټول سره محبت تا او خدا په دا ټول دین عمل نصیب کې او خدا پاک دا کښلای دین نره خلق ته رسول توفیق هر نصیب کې دا چې کله عام مشابهت ته معنی چې د سره به لوی عجیب خوانده پکښ کنه لوی محبت چې کی مادو د سره جوړیږي دا به یو ټیم داسې مقرره کنه نه دغه وجنه اس مقصد دا کنه د مخاجمونه ته دغه ورته کو د شور د دسه دی وړي کې دی خیر به هر حال مو عزت منه اس دا خبره دو کنه چې میشتوستا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت ضروری ده محبت د طریقې دي میشتا په غم طریقه او شالیدو د شدی طریقه او شالیدو د خاروق شوک طریقه او شالیدو حتی که د اوداس متول طریقه د اوداس کړل طریقه د میز من نوی جمعه غوندي د ایغه طریقه یعنی دا شانه شوده چې د خپل دعا او شالیدو من د ارش د شپې د پورا پیغمبر علیه السلام خپل د وګونه کړیا دي میشتا او شالید چې دا شپې تراوي د هر مصیبت نه د هر پریشانی نه به جنات نه او د معنا به توس پامن وي ایورز پر خپل ته او شالید چې ایورز پر دا د وګونه تراوي کنه نه هغه د وګونه دا یو کتاب د ډېر مستند دا محمد یونس پالنپور رحمت الله علیه د مولانا محمد عمر پالنپور رحمت الله د هندوستان علما دي
هغه تصنیف ته مومن کا هتیار چې کومه دو د مومن وسله کنه ته معنی چې ډېر خوان کو چې 14 شي به زوال هغه د غونې تیر کچ وخت تر سره وي کنه من زوړی تیر کچ صاحبو ورځ بیا خدای پاک ته اره و خبره سره سماوي او شپه د پر خپل وشالي دي شپه بیا هغه تیر ون کنه ماړی فاروق نه مخشه تیر کا او کني بیا چې کومه دو ورسته خو اس مقصد مې دا چې دا د پښتنه چې تا وکي دا چې داسې په پیغمبر اسلام په خپل وشالي دي د کړي دي کنه بیا هغه په لوی پاسه خیر دی داسې میشتو سه مثال مطلب مې داو چې غام شدي الله مې غام نه وسوتي خامخه دنیا دوار درېمي کنه میش به په شودای شه په غم شه نره طریقې نه اختیاروي دا رسم را وجنه سدي کنه سزینا غریبونه خود نه پیږي د امر چې کی مادو د اکثر رسم رواجونه کې تابع لیکلي دي چې دا غده هندونه غادي چې کی مادو کنه دا میز به پښتنه کی د علما وینا چې مو ته خدای پاک درو کړلو بیا خدای پاک مو ته زیایر کړلو بیا خدای تستر کړلو بیا وروه تکم چې اس په دا وروشه ز سپکیما طریقه وکم علما به ته وشای ماړی داس وکا واغا داس وکا او داسې چې کومه دوکانه اوس ټیک تو سودی دو خو په سودی سه نه ډلینا ملینا کار ما کار نه ولا ګرځي اواړي کې وړي کې د خیر دا تمګلای ادا ټکاوی په د سره مشکلی جی اس مطلب مې داو اس دا طریقې غونډه خوشالي دي او تفصیل بیا ډېر وخت په لاګیږي کنه دا ز پیغام شه پیغمبر اسلام خپل طریقې خوشالي دي کنه دا هو غادي کنه وړي کې وړي کې دي شور دی بهر حال مقصد میں داو چې می د پښترا کی او په دا باندې به مشتو اعمال کی او الله د په د اعمال ار نصیب یا کو اې پر د مو اتمنه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشتا ډیر ژړلې دي او محمد پر د قیامت مشتا ډیر چې کی ما دو جوړي هغه یو واقعیا چې کی ما دو زغر غنه کلش کی